چا د چا سره نالګي شوې ده او د 3 ورځو نه مخکې واوړېدو او دی مړ شو، د ټکانه څه ده؟ یو دا او بل دا خبره جي چې د 2 کسانو نالګي شوې ده او چا پهل وکړو، څوک ور مخکې شو او هغه بل کس ماپ نه کو، نو آیا په دې کې ګناهګار بیا کم یو دی؟ نو دې باره کې درته یو شارټ ویډیو سازوم، مهرباني به کوئ ویډیو به ټول ګورئ، ځکه چې دا توړ پوړ نه دی، دا چې زموږ په معاشره کې نن سبا ډېر عام شوی، دا توړ پوړ نن سبا ډېر زموږ په معاشره کې راغلی دی. د ټول نه لاولنی چې کم دی که نه، ابو داود شریف کې حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام فرمایي نه دی جایز دی مسلمان دپاره چې د بل مسلمان سره ورانه کي د څو ورځو نه، څومره ورځې؟ د 3 ورځو نه اخوا، کو چرې د 3 ورځو نه اخوا د ده ورانه وه د چا سره او دله مرګ رالی، نو څه به دخل النار، دی به داخلیږي جهنم ته، د ده دپاره بیا جهنم دی. بل ابو داود شریف کې حدیث مبارک ته نبی علیه السلام فرمایي وایي چې د یو کس د بل کس سره نالګي شوه او په دې کې 1 کال تیر شو، 1 کال، نو په ده باندې د هغه د قتل عمره ګناه ده، یعنی دومره ګناهګار به یې دی کس چې دغه کس مړ کړی، دغه کس یې قتل کړی دی، دومره ګناهګار دی بیا. او بل جی مسلم شریف کې حدیث مبارک دی، نبی علیہ السلام فرمایي خپل ځان ته قربان، هغوی فرمایي وایي د ګل په ورځ او د جمعرات په ورځ، یعنی د زیارت په ورځ باندې د جنت دروازې کولاویږي او هر یو کس پکې ور داخلیږي، هر هغې چا ته اجازت نه کیږي چې د 2 کسانو خپل منځ کې توړ راغلی، خپل منځ کې د یو بل سره نه لګي، د هغوی باره کې فیصله صحیح، تاسو ته پته ده، دا زه نه یم ګورئ ښه، دا نبي علیه السلام فرمایي د 2 کسانو ناروغه ده او د جنت دروازې کولاو شوي او ټول خلک هغوی ته هرکلی دی چې تاسو راځئ، خو 2 کسان پکې څه کیږي؟ 2 کسان پکې نه داخلیږي. کوم؟ د هغوی متعلق څه وایي فرشتې؟ وای دې 2 کسانو ته اجازت نشته، ولې؟ دوی له مهلت ورکا تر څو پورې چې دوی د یو بل سره روغه نه کړي، تر هغه وخته پورې دوی جنت ته داخلېدی نشي. یعنی دا دروازې چې کولاوي دي که نه، په دې کې جي د دې 2 کسانو حصه نشته، ولې؟ دوی له موقع ورکړه چې دوی روغه وکړي. بل جي او ابو داود شریف کې بل حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام فرمایي هر کله چې د 2 کسانو نالګي شوه، د یو بل سره تعلق ختم کو، اکو جی سړی دی اکو جی ښځې دي، ټولې پکې راځي، ښه دا پکې نشته چې سړی دې ورانه کي یا ښځې دې ورانه کي، د دواړو دپاره راځي. کو چېرې د 3 ورځو نه سیوا د چا قطع تعلق شروع شو او قطع تعلق باندې 3 ورځې واوړېدې او د هغې نه پس جي یو کس لاړی او هغه ورته وایي جناب ما سره روغه وکړه، زه ګناهګار، ته په حقه ما ته معافي وکړه. یو کس پهل وکړو، هغه ورلی په بل کس باندې او جی هغه بل کس دی ماپ نه کو، نو یاد ساتئ ګورئ دا چا چې په پهل وکړو که نه، څوک پې ور مخکې شو، د چا زړه ورته پاک شو، نو یاد ساتئ ګورئ دی بری شو، دی د دې ګناه نه بری شو، ولی د پهل وکړو. اوس ګناهګار کم یو دی؟ هغه کس ګناهګار دی کم چې دی ماپ نه کو. نو تاسو راته ووایئ الله ته به مونږ ولې ودرېږو ګناه چې مونږ یو انسان نه ماپ کوو که نه، نو آیا مونږ به رب ماپ کي؟ دا ټول بندګان د چا دي؟ د رب دي. او رب وایي تاسو په ځمکه والا رحم وکئ، اسمان والا په تاسو رحم وکړي، زما بندگان تا نه ماپ کول، نو آیا قیامت کې به چې رب ته ودرېږم نو ما به ماپ کړي ربو؟ او جی بل حدیث مبارک ابن ماجه کې دی، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې د 3 کسانو منځو د هغه د سر نه یو لیش برم نزي، یو لیش نه، دا د هغه د سر نه بره نزي، دا کم ګناهګار دی جی؟ یو هغه کس دی پکې که نه چې د چا سره تعلق ختم کړی او د چا سره نه لګي، الله اکبر. نو زما ټولو ته دا خواست دی ګورئ چا د چا سره نه لګي که نه، پهل پې وکړو. نبی علیه السلام فرمایي یو کس پهل وکړو او د ده عزت کم شو که نه، نو د ده د عزت زه ذمهوار یم، عزت دی په دې څیزونو کې،
مونږ چې د الله دپاره ور مخکې شو ګناه زما ده زما ګناه ده الله ستا دپاره ورځمه ستا د نبی علیه الصلاة والسلام وینا دپاره ورځم ستا محبوب دا ماته فرمایلی دي چې دو مسلمان پهلو کو که نه نو هغه درجه یو وړه نو الله ستا نبی چې کوم مونږ ته خبره کړې که نه د هغه دپاره ورځمه نو غرض مې دا دی څومره چې زمونږ یو بل سره تعلق ختم شوي که نه نو ما تاسو ته حدیث مبارک د حوالې سره بیان کړ چې ګورئ مونځونه هم ګورئ بیا ډېر خطره کې پرېوځي ښه مونږ پهل وکړو او دا صله رحمي نه ده د یو بل سره دا تعلق و دا رشته دا د عرش نه لاندې داسې ځوړندې او داسې ړخي الله چا چې وایي زه د ځان سره یو ځای کړمه الله ته د خپل رحمت سره یو ځای کې او الله چا چې زه ونړولم چا چې زه پرېښودم چا چې ما کې بې اتفاقي راوسته الله تا د خپل رحمت نه لرې کې نو غرض ده څومره مسلمانانو د یو بل سره نه لګي که نه د الله دپاره ورمخکې شو دې چې د ګوره موږ نه ګورو چې د ګناه ده یا دا دومره سړی نه دی زه به ورشم د الله دپاره قسم دی چې مونږ ورولو که نه ته ګوره چې رب ما تعالی عزت راکوي کو نه راکوي نو بهر کې دا ویډیو به ډېره شیر کوئ ځکه چې ګوره هره معاشره رونه سر ټکوي پلار د بچو نه بچی د پلار نه ګاونډیان خو بجي نه راسپړو ګاونډ خو داسې حد ته رسېدلی چې بس نو بهر کې به ویډیو به انشاءالله دا ضرور شیر کو دا ویډیو به ضرور شیر کو ځکه زمونږ په شیرینګ باندې چا روغه وکړه که نه مونږ به ترې خبر هم نه یو او روغه کول دا لوی فضیلت دی جي نو زما او ستا به کې پوره اوسئ صحیح دی انشاءالله که خیري